شیطان رب العالمین ته وایي چې الله ستا په عزت باندې قسم وي چې تر څو پورې خو ستا د بندګانو روحونه د دوی په دې بدنونو کې که نه تر هغه وخته پورې بس همیشه لپاره ستا د بندګان دا دنیا کې دا اړومه دا قسم شیطان د خدای د وړاندې د خدای په عزت باندې قسم کوي حضور مبارک فرمایي شیطان تعالی وعزتك يا رب لا أبرح أخفي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم يا الله ستاپ عزت مولے قسمی چې تر څو پورې خو چې ستا د بندګان د دوی چې د ارواح د دوی په دې بدنونو کې روح چې په بدن کې تر هغه وخته پورې به زه ستا بندګان خامخا ګمراه کومه دا خو شیطان ویل خو د رب العالمین سلطنت خو ډیر لوی دی د الله تبارک وتعالی بادشاہي خو هم ډیره لویه ده شیطان به څومره زورور شي شیطان به څومره غلبوي او ته څومره زور به استعمال کړي د خدای د وړاندې رب العالمین ورته فرمایي چې فقال الرب حضور فرمایي رب ته وفرمایل چې وعزتي وجلالي وارتفاع مکاني لا ازال اغفر لهم ما استغفروني وی رب العالمین ورته فرمایي چې اے شیطان لعینا زما د خپل عزت باندې قسمی زما د خپل جلال باندې قسمی زما د لوی شان باندې قسمی چې اے شیطان ته گمراه کوا خو چې تر څو پورې زما بندگان ما نه بخنه غواړي زما د خپل عزت باندې قسمی چې زه خپل بندگان ته بخنه کوم ته گمراه کوا خو چې کله پیمانېږي کنه او ما نه چې بخنه غواړي رب فرمایي زما د خپل عزت قسمی چې زه خپل بندگان ته بخنه اغفر لهم ما استغفروني رب فرمایي زما د په عزت خپل باندې قسمی چې تر څو پورې دا بندگان ما نه بخنه غواړي ته گمراه کوا زه به بخم ته گمراه کوا زه به ورته بخنه کوم دا هغه واپسې لاره ده چې الله تبارک وتعالی حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د خلکو ته بیان کړی چې خلکو که شیطان په پنجه کې راله انسان کمزور دی نو داسې نه چې تا پسې لارې بندې شوې ټولې نه ځان پسې کشته ځان پسې مس وځوه رب العالمین ته واپسې لاره شته دی راشه بیا پیمانه شه توبه وباسه الله تبارک وتعالی دې معاف کوي حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي ابن ماجه روایت را نقل کړی عبداللہ ابن مسعود سے فرمایي وقال رسول الله علیه الصلاۃ والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له حضور مبارک فرمایي چې کوم یو سړی د ګناه نه توبه وباسي دا سړی لکه د چې سره ګناه کړی نه سل کاله 50 کاله 80 کاله 10 کاله ورځ کال څومره چې شیطان زوري په بنده باندې چلی دی زور اوکی خزان په ستړی کی سل کاله گمراهی کې اوساتی او یا کاله گمراهی کې اوساتی 80 کاله گمراهی کې اوساتی خو حضور مبارک فرمایي چې کله پیمان شي کنه او د راشي او رب العالمین ته په صحیح معنو کې د توبه وباسي او د صحیح د ګناه نه چلی د پیمانتیا اظهار وکي حضور فرمایي چې رب العالمین به داسې معاف کړي لکه د چې سره ګناه کړی نه نو د شیطان 50 پیته او یا کله خواري رب العالمین د بنده سره په یو پیمانتیا باندې ختم کړ هغه ټول خواري د عباس کړه ټول مهنت د عباس کړه خو دې خدا مطلب نه دی چې مونږ د ځوانۍ کې ګناهونه کوو دا مو د تمه چې مړه زندګي شته بیا په اخر عمر کې توبه وباسو چې کله بوډاګان شو بیا به توبه وباسو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي وی کمکل ترین انسان په کائناتو کې هغه دی چې د ژوند په امید باندې توبه رستو کوي دای تمه چې راورګه ژوند خوشته یا خو ځوان ما بوډا توب برازي ګیره او سر به مسپینیږي کمزورې کېږم بیا به جمعات په یو ګټ کې کېنه ما توبه به وباسم کنه په ګناهونو بیا پیمانه شم حضرت علی سے فرمایي دا ډېر کمکل انسان دی زکه کمکل ولې دی زکه چې تپوس ورنو کې چرته دا یقین سره ویل شي چې به ورځ ژوندې 2 ورځې به ژوندې ګنټه منټ به ژوندې دا څوک ویل شي چې زه به 1 منټ ژوندې ما هیڅوک نشي ویلی دا ګارنټي چا سره نشته خو چې دومره ګارنټي سره نشته چې تو وایې چې منټ به زه ژوندی یم ورځ به ژوندی یم بیا د دومره لوی امید څنګه دی چې ته دا وایې چې را بوډا شم بیا به چې دی توبه وباسم ځکه حضرت علی سے فرمایي دا سړی ډېر کمکل دی چې د ګناه
گناہ نه توبه د دې وجې نه رستو کوي چې را زندگی مشته بیا بیا وباسم. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې ان الله لا یغفر لعبده ما لم یقع الحجاب. قالوا یا رسول الله وما الحجاب؟ قال ان تموت النفس وهي مشركة. رواه البيهقي. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمی حضور علیہ السلام مبارک فرمیل چې اللہ تبارک و تعالی تر هغه وخت پورې بندل بخنه کوي، تر هغه وخت پورې رب العالمین معاف کوي چې تر څو پورې حجاب نه واقع شوی. صحابہ کرام فرمی وما الحجاب یا رسول اللہ، اے دا اللہ محبوبہ حجاب چا شے دے؟ نبی کریم علیہ السلام مبارک ورته فرمی چې ان تموت النفس وهي مشرکتون، حجاب دا دے چې نفس یو انسان اگر دا شرک په حالت کی دنیا نه لاړ شي. مشرک ته بیا بخنه نه کیږي، مسلمان چې لاړ شي ګناهګار لاړ شي خو دنیا آخرت کې ټول عمری جهنم د د پاره نشته. ځکه هلته دوه خبرې دي، یا به نبی کریم علیه السلام عدل او انصاف متوجه کیږي، یا به رب العالمین رحم او کرم متوجه کیږي. که عدل او انصاف متوجه شي ګناهګار ته به خپل جرم سزا ملاویږي، الله دې مونږ معاف کړي. او که رحم او کرم متوجه شو نو د ډیر بے پروا باچا دی، د هیچا زور ور سره نه رسی. که رحم او کرم متوجه شوم داسې سړی معاف کولی شي، معاف به کیم داس. نو حضور مبارک فرمایي چې حجاب دا چې ان تموت النفس وهي مشرکه، چې نفس مړ شي خو په حالت د شرک کې لاړ شي. نبی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک څه فرمایي په کائناتو کې خوخترین انسان الله ته چې ډیر ګران دی کم انسان دی؟ یو خو انبیاء کرام دي، هغوی نه خو زیات الله تعالی ته نږدې څوک کېدی نشي. صحابه کرام دي، د انبیاء کرامو نه بعد بیا د صحابه کرامو نه زیات نږدې خلک په انسانانو کې الله تعالی ته بل څوک نشته. تابعین لوی خلک دي، ائمه مجتهدین لوی خلک دي. د عامو خلکو خبره کوي چې ګناهونه ورنه کیږي، بیا توبه مو باسي، نیکۍ هم کوي، ګناهونه هم کوي. هغه خلکو کې چې الله تبارک وتعالی ته ګران بنده څوک دی؟ کم بنده چې الله تبارک وتعالی ته زیات ګران دی؟ ناغا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمی کہ قال رسول اللہ علیہ السلام ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التوابا. نبی کریم علیہ السلام مبارک فرمی کہ اللہ تبارک و تعالی دا هغه انسان بنده هغه مومن بنده سره محبت کوي چې کم مومن بنده چې دی هغه په مشکلاتو کې گیر دی، گناهونو کې گیر دی، خود دې باوجود چې گناهونو کې مبتلا دی بیا هم دی د ګناه نه توبه وباسي، رب العالمین ته رجوع کوي. دغه بنده چې الله تبارک و تعالی ته ډېر ګران دی. دې سره دغه انسان سره الله تبارک و تعالی ډېر محبت کوي چې مفتن دی، یعنی فتنو کې مبتلا دی، گناهونه ورنه کیږي. خدا دی چې نا امید نه دی، گناهونه خپل جاگیر نه دی ګڼلی چې مړه دا خو زما حق دی. گناهونه چې ای حلال نه دی ګڼلی، په گناهونو باندې چې زړه له درد رسېدلی دی، زړه له په تکلیف رسېدلی دی، خپل ایمان او خپل ضمیر په دې گناهونو باندې پیمانه کړی دی، هغه بنده او بیا چې هغې نه بعد توبه وباسي، حضور مبارک فرمایي دا سړی الله تعالی ته ډېر ګران دی. چې په ګناه باندې سره پیمانه نه شي، چې سره په ګناه باندې پیمانه نه یا به توبه څه وباسي، هغه توبه نه وباسي. نو بیا چې توبه نه وباسي الله تعالی ته ګران بیا څنګه شو؟ بیا الله تعالی ته ګران هم نه دی. حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمی قال رسول اللہ علیہ السلام طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. څومره عظیمه خوشخبری ده. حضور مبارک فرمی وی د قیامت په ورځ باندې خوشخبری او زیر هغه خلکو د پاره دی چې چاته عملنامه ورکړی شي او عملنامه کې د ډیر استغفار لیکلی شوی. دنیا کې بخنه ډیره غوښتي که نه، په ګناهونو باندې پیمانه شوی او خدای نه چې بخنه غوښتي چا په عملنامه کې چې ډیر استغفار موجودي. حضور مبارک فرمی دغه سړي لپاره قیامت په ورځ باندې خوش قسمتي ده، خوشخبري ده، زیری دی د ده لپاره. ځکه استغفار خو ویل ما او تا باندې فرض دي، ځکه چې مونږ به یې څنګه نه وایو، مونږ به یې څنګه نه وایو. حضرت
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارک خپل باندې فرمی د حدیث لګووري او بیا به زه ته په خپل د زندګۍ په د طرز باندې یو نظر واچو چې مونږ څه کوو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مبارک فرمی چې ان كنا لنعد لرسول الله علیہ الصلاة والسلام في المجلس يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 100 مرة. رواه ترمذی و ابن ماجہ. امام ترمذی اور ابن ماجہ چلے دا حدیث مبارک را نقل کرے عبداللہ ابن عمر سے فرمائی کہ ان كنا لنعد لرسول الله علیہ الصلاة والسلام في المجلس يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 100 مرة. عبداللہ ابن عمر سے فرمی حضور علیہ السلام مبارک سرا پہ یو مجلس کے ناسمے ورز نہیں یادی خواہ دی حدیث تا سوچو کہ یو مجلس کے ورسر ناسما وی پاگا یو مجلس کے ما پہ حضور مبارک پس شمارل وی سل ظلم پس دا کلمات و شمارل چہ دبدغ استغفار ویل چہ رب اغفر لی وتب علی انکا انت التواب الغفور. یا اللہ ما تا بخنو کا رب العالمین ما بانے رحمتون ما تا متوجہ کسکتا رحمتون متوجہ کون کے ذات ہے و یا اللہ تعالیٰ تا بخون کے ذات ہے. اچھا حضور علیہ السلام مبارک پہ یو مجلس کے سلزل بخن غوختے دا استغفار ویلے یو مجلس کے حالانکہ ورز نہ دا نیم ورز نہ دا یو مجلس کے صحابہ کرام سر ناستے گپ لگئی خو وقفہ پا وقفہ بانے بیدا کلمات ویل رب اغفر لی وتوب علی انکا انت التواب الغفور. وقفہ پا وقفہ بیدا کلمہ ویلا لگ بخ بعد بیدا کلمہ ویلا دومره ډیره ویلې چې عبداللہ ابن عمر فرمی سل زر خو ما پسې وشمارله. حالانکه د حضور علیه السلام بار خو ګناهونه شته نه دی چې بخنه غواړي ول بخنه خو یا د امت د ګناهونو لپاره غواړي یا په ترک اولا باندې غواړي او یا د خپلو درجاتو د بلندېدو لپاره غواړي. مختلف معناګانې علماو بیان کړي دي درې پکې مشهورې دي چې د دې چې کومه بخنه غواړي په هغې په وجه باندې ګناهونه خو شته نه چې الله تعالی یې ورته معاف کړي نه په هغې باندې درجې بلندېږي مقامات الله تعالی اعلی مقامات په دې باندې ورکوي. خو چې حضور علیه السلام مبارک سلزل استغفار په یو مجلس کې وی نو ما تا ته خو چې کم از کم چې په 24 غنټې کې خو چرته یو لزل خو کم از کم وایو ځکه زما او ستا خو په نیکو باندې ګناهونه ډیر دي ګټ زموږ نیکۍ چرته دي که مونږ ځان سره حساب وکړو د ځان سره چې مونږ څه دومره څه شی دومره ډیر یاد ساتلی هم نشو مونږ ذهن نه وځي امم چې دی مونږ خپل ځان ملامته کوو مونږ وایو چې را ګناهونه مو ډیر دي نیکۍ مو لږې دي. نو ای مسلمانانو چې کله د خدای مخې ته ودرېږو چې نه ورنه څه شی هېرېږي نه یې څه شی د حساب نه وځي نه ترې څوک څه شی پټولی شي نه هلته څوک دروغ ویلی شي نه هلته څوک انکار کولی شي نو بیا به چې دی چې زه خپله زه ورته چې ځان ملامته کوو بیا به د رب العالمین د وړاندې زموږ څه حالي. نو ځکه په موږ تاسو باندې لازم دي چې استغفار وایو ګناهونه پرېږدو توبه وباسو د ګناهونو نه دغه د خلاصي ذریعه ده د نجات ذریعه همدغه ده چې مونږ په ګناهونو باندې اختیمان نشو استغفار ووایو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمایي د استغفار د مرتبې ته وګورئ چې د بخنه غوښتو کې څومره لوی اجرونه پراته دي او دې کې دومره لوی کمال ولې پروت دی چې د 100 کالو شرک په الله تعالی معاف کوي دا یو کالو ګناهونه رب العالمین معاف کوي دا ولې ځکه چې اصل کې د استغفار کې اظهار د دې خبرې دی چې یا الله تعالی زه ډېر کمزور یم زه تا ته محتاج یم رب العالمین ته مې مالک یې ستا نه علاوه زما بل در نشته دی یا الله تعالی ستا د در نه علاوه بل چرته زما ځای د خلاصۍ نشته دی ما ته بل ځای کې نجات نه میلاویږي دغه اظهار پکې دی عاجزي پکې د خدای ته ذکر رب العالمین